السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو هرکلی وي امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې وئ پیښور کې یوه بله ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د پیښور چمکنۍ حدودو کې په یو کور باندې حمله شوې ده او د یو خاندان پوره اووه کسان ډېر بېدردۍ سره قتل شوي دي د اووه کسان په څه وجه قتل شول د دوی ګناه څه وه او چا قتل کړل دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان قبلول غواړئ اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي پیښور چمکنۍ حدودو کې ډېر زیات ظلم شوی دی چې د یو خاندان پوره اووه کسان ډېر بېدردۍ سره قتل شوي دي دا اووه کسان په کومه طریقه قتل شوي دي دا اووه کسانو باندې پوره اووه کسانو حمله کړې ده اول یې فایرینګ کړی دی د فایرینګ نه بعد بیا په چاقوانو باندې وخړي او ډېر بېدردۍ سره یې قتل کړي دي دغه اووه کسان د شپې د شپې 12 بجې وي څه کسان کور ته وروختي دي دوی اول نشه ورکړې ده بیا یې د هغه نشې په حالت کې دوی باندې فایرینګ کړی او د فایرینګ نه بعد بیا په چاقوانو باندې وخړي دي په دې اووه کسانو کې څلور ماشومان په ښځې او یو سړی شامل دي او یو ماشوم په هسپتال کې ډېر په بد خان باندې پروت دی اته کسان ټوټل لګېدلي دي په دغه اتو کسانو کې یو ماشوم په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پروت دی هغه ماشوم ټول حقیقت لیدلی دی هغه ماشوم چې کله په اوښ کې راشي ټول حقیقت پر راښکاره کوي چې دا حمله پې اخر چا وکړه او څنګه پې وشوله دوستانو په پیښور چمکنۍ حدودو کې ډېر زیات ظلم شوی دی ډېر زیات بربریت شوی دی خو اوسه پورې د دې ظلم خلاف د پیښور کسانو هېڅ احتجاج نه دی کړی ځکه چې په پیښور کې ډېر زیات ظلمونه شروع دي ډېر زیات هلته شروع دي خو اوسه پورې د پیښور عوام چپ دي ولې د عوام په څه وجه چپ دي د عوام ولې خپل اواز نه اوچتوي دوستانو د دې نه الله علم دی خو په پیښور کې ډېره زیاته دردناکې واقعې رامخې ته کېږي خو نن دغه رنګې په چمکنۍ حدودو کې د یو خاندان پوره اووه کسان ډېر غریبانان قتل شوي دي دوستانو دغه اووه کسانو کې خسته واړه ماشومان هم شامل دي ښځې هم شامل دي او سړي هم شامل دي دا وه زموږ نننی ویډیو زموږ دا ویډیو مو خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي